आखिर की सूरत थे। دا نورلسم سپاره ده او پنځلسم رکوع ده. نورلسم سپاره او پنځلسم رکوع سورة النمل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. سورة النمل په ترتیب د سورتونو کې ویشتم نمبر سورت تے رستا د سورت الشعرانا او په ترتیبی نزولی کی 48 نمبر سورت دے نازل شوه دے رستا د سورت الشعرانا. د قرآن کریم د سورتونو ترتیب دو قسم دی. یو تا ترتیبی مصحفی وی او دویم تا ترتیبی نزولی وی. دا اوس چې په کم ترتیب باندې قرآن کریم زما استا مخی تا دی نو دیتا ترتیبی مصحفی ویلی شي او په دې طریقه باندې په لوح محفوظ کې موجودو. او بیا چې کله به هم څه مسله پیدا شوه نو د هغې د حل دپاره به الله رب العالمین آیاتونه او سورتونه نازلول. نو پای کې بعضی مخکې راغلی دي او بعضی وروسته راغلی دي نو هغې ته ترتیب نزولی ویلی شي. نو دا صورت په مصحفی ترتیب کې 27 نمبر دی او نزولی کې 48 نمبر دی. د دې صورت یو نوم دی سورة النمل، بل نومی دے سورت سلیمان. وجہ تسمیه دادا چی دی سورت تا سورت النمل زکا ویلی شی چی دے که دا میگی واقعا اللہ رب العالمین ذکر کردی دا او دا میگی نظریہ او عقیدے پیش کردی دا.
نو په دې وجه دی سورت ته نوم کې خدای شوی دی سورة النمل. د میګانو واقعه پکې بیان شوی ده او هغې کې خپل حکمتونه او عبرتونه نصیحتونه دي. انشاءالله هغه به خپل ځای کې بیانو. او سورة سلیمانو ته په دې وجه وایي چې دې کې واقعه د سلیمان علیه السلام بیان شوې ده تفصیلی. بیا دا مسله چې دا سورت مکی دی او که مدنی، نو دا مکی سورت دی. سورة النمل مکیتن بره لیکلی دی. دا مکی او مدنی چې لیکلی نو په دې کې د دې سورت نیم تفسیر او نیم حل ته اشاره وی. اول خبره په دې کې دا یاد کړئ چې مکی کم سورت ته وی او مدنی کم سورت ته وی. او دویمه پکې دا یاد کړئ چې د مکی او د مدنی مطلب څه دی او دی کې څنګه د قرآن تفسیر دی سناسو. نو هغه داسې اولنۍ خبره مکی هغې سورتونو ته وایي چې د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوي وي، که مکه کې وي او که نه خواوشا علاقه کې وي. دی سورت تا مکی سورتونه ویلی شي. او مدنی اغا سورتونو تا ویلی شي چې اغا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نا روسته نازل شوي وي، که مدینه کی وی او که خواوشا بل علاقه کی وی. اصل کې نبی علیہ السلام مکه کې 14 کال زندگی تیره کړې وه، نو التم وحی شوی وا. بیا هجرت کړو مدینه منوره ته، 10 کال زندگی هلته تیره کړې وه. نو د هجرت نه مخکې چې څه نازل شوي دي هغې ته مکی سورتونه وایي، او د هجرت نه وروسته چې کم سورتونه نازل شوي دي نو هغې ته مدنی سورتونه ویلی شي. اوس دویمه خبره چې د مکی او د مدنی د کېدلو مطلب څه دی، نو دې کې مطلب دی یو خو د صورت حاصل ذکر شي چې یاره دا څه وخت نازل شوی و، بل دې کې د صورت تقریبا څه نیم تفسیر ته اشاره وي. په دې خبره ځان پویه کوي چې کله د یو صورت په اوله کې تا ته وویلی شي چې دا صورت مکی دی، نو په دې کې به مکی حالات بیانیږي. د هجرت نه مخکې چې څه حالات دي هغه به بیانیږي. نو د هجرت نه مخکې څه حالاتو، په مسلمانانو باندې سختۍ وي، تکلیفونه و، نو دې کې به د هغې ذکر وي. د تسلی بیان به پکې وي، د صبر بیان به پکې وي. مکه کې اول د توحید دعوتو، نو په دې صورت کې به د توحید مسله بیانیږي. چاته چې د مکې حالات او احوال معلومي او هغه صورت ته وګوري چې دا مکی صورت دی، نو بس دا به په دې صورت پوه شي چې دې کې هغه مکی حالات بیانیږي. او مدنی صورتونه چې څومره دي نو دې کې د مدنی حالاتو ذکري اکثر. مدینه کې جهاد پر شو، د جهاد ذکر په مدنی صورتونو کې، داسې نور احکامات شو او داسې نور اعمال، نور عبادات، د دې ذکر اکثر مدنی صورتونو کې وي.
نو چې کله دا وویلی شي چې دا صورت مکی دی نو په دې کې د مکې حالات بیانېږي د هجرت نه مخکې چې صحیح اکثر هغه بیانېږي هغه حالات چې د چا په ذهن کې وي نو بس دا به په دې صورت پوه شي او چې کله وویلی شي چې دا صورت مدني دی نو دې کې بیا د مدینې حالات بیانېږي د مدینې حالاتو چې د چا په ذهن کې وي نو هغه به بیا په صورت باندې پوه شي نو اوس دا صورت کم صورت دی مکی صورت دی دی کې به اوس د مکې حالات څه ناڅه بیانېږي مکه کې چې څه پروګرامات هغه به دې کې ذکر کېږي په دې کې به مسئله د توحید بیانېږي عقیده د توحید به بیانېږي د الله د وحدانیت باره کې به دلایل عقلي نقلي وضاحت پي ځکه دغه وخت کې دغه دعوت و نو دا خو دوه خبرې دي درې خبرې صورت کې بیان شوي یو ترتیب د صورت دویم مکی دی که مدني دریم نمونه د صورت څلورمه خبره دی صورت کې چې د دې ربط د مخکې سره څه دی ربط معنی تړون او تعلق او مناسبت د هر یو صورت د مخکې صورت سره ربط او تعلق او مناسبت په ډیرو طریقو باندې وي موږ به کوشش کوو چې لږې تی بیان کو ځکه ټولې چې بیانو ټیم به رانه سیوا والي نو د دې سورة النمل د مخکې سورة الشعراء سره یو ربط او یو مناسبت او یو تعلق دا دی څه مطلب دا صورت په هغې پسې ولې ذکر شوی او لګېدلی دی په دې کې څه حکمت دی د دواړو په خپل منځ کې ربط او تعلق څه دی اولنی ربط او تعلق دا دی چې مخکې سورة الشعراء کې د یو ظالم بادشاه تذکره وشوه چې هغې ته فرعون ویلی شي نو دی صورت کې د یو عادل او د انصافدار بادشاه ذکر کیږي چې هغې ته سلیمان علیه السلام ویلی شي دویم ربط دا دی چې مخکې مسئله د توحید بیان شوه د دلایل نقلیو په رڼا کې چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام ابراهیم علیه السلام نور انبیاء کرام خپل قوم ته د الله د توحید پیغام او مسله وړاندې کړې وه نو دې صورت کې د هغې علتونه بیانوي چې الله یو دی په خپل ذات او صفاتو کې څوک ورسره شریک نشته د هغې ذات بندگی او عبادت پکار دی نو یو علت دا دی چې ګور هغه عالم الغیب دی په غیب باندې خبردار دی او پوهیږي دویم دا چې سلامتیا او نجات ورکوونکی دی نو چې کم ذات ستا د حال خبر دی او سلامتیا او نجات درکوي نو د هغې ذاتو بندگی مکوه دعوه او مرکزی او مقصدی مسئله د صورتو یعنی عنوان او ټاپک او موضوع د دې صورت څه ده تاسو ته ما وضاحت کړی چې هر صورت کې یو دعوه وي یو موضوع وي یو مسله وي یو عنواني او یو ټاپکي چې دا نور آیاتونه د هغې د وضاحت دپاره پښتو کې مثال یو ځای کې جرګی او یو ځای کې غونډی راغونډېدلي نو هغه د یو مسلې په باره کې خو نورې خبرې پکې هم راشي دغسې په هر یو صورت کې یو عنواني یو موضوع وي د هر یو صورت مثال د تقریر دی لکه انجمنی کنه مختلف علما او طلبا پای کې بیان کوي
نو یو له یو موضوع ورکړي، بل له بل داسې. نو هر صورت کې یو دعوه وي. ځکه که صورت کې مثال بیانېږي نو دا به د یوې مسلې د وضاحت دپاره وي. که صورت کې دلیل بیانېږي نو دا به هم په یو مسله دلیل که نه، که عقلي که نقلي که وحي. او که صورت کې یو واقعه بیانېږي نو دا به هم د یو مسلې د وضاحت دپاره وي. او که په صورت کې یره بیانېږي د الله د عذاب تذکره نو دا به هم د یو مسلې د نه منلو په وجه. او که په صورت کې بشارت او خوشخبری او خوشحالي ملاویږي نو دا به هم د یو مسلې په منلو ملاویږي. نو دا د یو سړی نه وي چې دعوی او موضوعګانې پکې د کم طرفه رالی. هر صورت کې یو دعوه او موضوع وي چې دا نور آیاتونه د هغې په وضاحت کې لګېدلي وي. نو د دې صورت دعوه او مرکزی او مقصدی مسله او عنوان او ټاپک او موضوع دوه خبرې دي. دوه، یو دا چې عالم الغیب فقط یو الله دی، بل څوک نه. په غیب باندې خبردار او د پټو سیزونو نه خبردار صرف الله دی، بل څوک نه. دویمه مسله چې سلامتیا او نجات ورکوونکی صرف الله دی، بل څوک نه. دا دوه مسلې، دا دوه موضوعګانې په دې صورت کې بیانېږي. سو دوه، یو چې عالم الغیب فقط یو الله دی، بل څوک نه. دا مو وایه چې زه بزر کیم چې ما ته پته ولګېده. عالم الغیب چې دی فقط یو الله دی، بل څوک نه. یو دا مسله بیانېږي. دویم چې سلامتیا او نجات ورکوونکی صرف الله دی، بل څوک نه. دا شوه د صورتو موضوع. سو موضوعګانې شوې؟ دوه. خلاصه د صورت. خلاصه معنی حاصل د صورت. لږه به نور اسانه کم. د خلاصې مطلب دا چې د اوږد تعبیر نه لنډ تعبیر دا دی. د اوږد تعبیر نه لنډ تعبیر دا دی. لږه به نور اسانه کو. خلاصې صورت څه مطلب؟ اندازی بیان د صورت څه دی. صورت دا دوه مسلې په کم انداز بیانوي. په صورت کې دا دوه موضوعګانې چې په غیب و صرف الله فیږي، بل څوک نه. سلامتیا او نجات ورکوونکی صرف الله دی، بل څوک نه. دا دوه مسلې دا صورت په کم انداز بیانوي. اندازی بیان څه دی؟ نو خلاصه او اندازی بیان د دې مسلې په دې صورت کې داسې دی چې دا صورت دوه حصې دی. په اوله حصه کې یو مسله ده، په دویمه حصه کې بله مسله ده، او په هغې واقعات ذکر کوي. څنګه؟ اوله حصه د اول آیت نه واخله تر هغه 44 آیت پورې ده، اتلسمې رکوع پورې. د دې خلاصه دا ده چې دې کې دا مسله بیانېږي چې عالم الغیب فقط یو الله دی، بل څوک نه. او په دې باندې دوه واقعات پیش کوي، دوه دلائل. یو واقعه د موسی علیه السلام او بل واقعه د سلیمان علیه السلام چې په غیب و صرف الله پوهیږي، بل څوک نه. د الله نه ما سوا هیڅ څوک په غیب نه پیږي. نه زبرګان پوهیږي، نه اولیاء پوهیږي او نه پیغمبران. د دوو پیغمبرانو واقعه په الله ذکر کوي، یو د موسی علیه السلام او بل د سلیمان علیه السلام. موسی علیہ السلام په غیبو نه پوهیدو. دلیل پیدا دی چې موسی علیہ السلام په غره کې رڼا ولید، رڼا وا او دوی دا اور دی. واقع انشاءالله بیانوم. نو په نور باندې د نار ګمانو کو. بیبي ته ویلې زه زما
آغا ځای کې اور بلیږي زه به تاله لږ شانته اورم راوړم په هغې به موږ ګرم شو یخني وه ډېره زیاته او که څوک نو زه به خبر طلب کم لاره ته خطا شوې وه نو موسی علیه السلام پیغمبر دی خو په غیب نه پوهېدو په رڼا باندې د اور ګمان وکړو چې دا اور دی دویم موسی علیه السلام د امسا د حال نه خبر نو الله ته وفرمایل چې امسا وغورځوه موسی علیه السلام چې وی غورځوله د هغې نه مار جوړ شو موسی علیه السلام منډه کړه ویرېدو که موسی علیه السلام ته پته وه چې دا مار ما نه چیچي او ما ته هېڅ هم نشي ویلی نو هغه به منډه والې و هغه به یېرېدلی و نه دا خو یو عام مداري چې کله ماران رابار کړي د پیټۍ نه نور خلق ته یریږي خو مداري ته نه یریږي ځکه هغه ته پته چې ماله ټک نه راکوي نو که موسی علیه السلام ته خبر وی نو هغه به منډه والې وه نه نو په غیبو باندې نه پوهېدو دویمه واقعه پې ذکر کوي د سلیمان علیه السلام چې سلیمان علیه السلام عظیم الشان پیغمبر و خو په غیبو نه پوهېدو د ټولې دنیا بادشاه دی خو د سبا د ښار نه خبر نه دی چې سبا یو ملک دی یو علاقه ده او پای کې یوه ښځه وه بلقیسي نوم هغه د هغې خلکو بادشاهنه وه او هغې به د نور عبادت کو نور ته به سجدې لګولې خو د هغې نه سلیمان علیه السلام خبر نو ملا چرګک ورله خبر راوړو چې جی داسې داسې مسله ده خو بیا هم په ملا چرګک باندې سلیمان علیه السلام یقین نه کوي هغه له خط ورکوي وایي ته دا خط یوسه بیا به پته ولګي چې ته رښتیا وې او که دروغ وې بیا مو ته ګوره پته نه وه عالم الغیب چې دی فقط یو الله دی بل څوک نه د ملا چرګک هم دا عقیده وه چې سلیمان علیه السلام په غیب نه پوهېږي ځکه ورته وایي احطت بما لم تحط به ما په خپل علم کې هغه سره ګیر کړو او ما ته پته ولګېده چې د هغې پته تا ته نشته او سلیمان علیه السلام چې کله حاضري اخلي د مارغانو نو مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین څه وجه ده چې ملا چرګک پکې نه ښکاري یا خو دلته ناست دی ما ته نه ښکاري یا غیر حاضر دی څه شو دا ورته پته نه وه چې هغه خو د سبا ښار ته تللی دی نو دا دوه مسلې بیانېږي په دې اولنۍ عیسه کې په 440 آیاتونو کې د هغې نه بعد دا مسله په اوله عیسه کې دا یو مسله بیانېږي چې په غیب او صرف الله پوهېږي او په دې باندې دوه واقعات پیش کوي یو د موسی علیه السلام او بل د سلیمان علیه السلام دویمه عیسه د 45 آیت نه واخله تر اخره پای کې دا مسله بیانېږي چې سلامتی او نجات ورکوونکی صرف الله دی بل څوک نه او په دې باندې دو واقع ذکر کوي واقعه د صالح علیه السلام واقعه د لوط علیه السلام انشاءالله د هغې وضاحت بیا خپل ځای کې کوو نو دا شوه خلاصه او اندازي بیان د صورت په دې طریقه چې دا صورتونه یاد کړی شي نو ډېره زیاته به اسانه وي انشاءالله تعالی اوس په ابتدا د صورت کې قرآن کریم طرف ته ترغیب بیانېږي د قرآن کریم شان او مقام بیانېږي چې دا ډېر واضحه کتاب دی او په دې کې اشاره دې ته ده چې دا وروسته چې کومې مسلې راځي دا ډېرې اهمې مسلې دي ځکه چې د اهم کتاب په حواله باندې بیانېږي د قرآن کریم شان ذکر کوي او ترغیب ورکوي قرآن ته او د قرآن صفتونه ذکر کوي او بیا چې څوک په قرآن ایمان ساتي نو د هغې صفات هم الله رب العالمین ذکر کوي او بیا تمهید ذکر کوي دغه واقعاتو ته انشاءالله د هغې وضاحت کوو طاسین
تلك آیات القرآن و کتاب مبین. امتیازات چې دي نو هغه به اخره کې وایو. ښه سورت چې کله ختم شي په اخره کې به امتیازات وایو چې هغه کم مسائل دي سیزونه دي چې هغه دی سورت کې شته او بل کې نشته. طاسین دیتا حروف مقطعات یا اسماء مقطعات ویلی شي. مقطعات معنی چې جدا جدای، نو داو ته په دی وجوي چې دا د یو بل نه جدا جدا ویلی شي. دا خلک داسې خو نه وایي چې تواسو، داسې وایي طوا سین، طوا او سین یو ځای کوي نو طوا سین داسې. د دې مکمل تفصیل به انشاءالله په الف لام میم کې زه تاسو ته وکم. د دې په حقیقي معنی او یقیني معنی باندې صرف الله پوهیږي. نو داسې چې کله راشي که طوا سین دی که یا سین دی که ها میم، دې کې به تاسو وایئ چې د دې په معنی او مطلب صرف الله پوهیږي. نو طوا سین د دې په معنی او مطلب او مراد باندې صرف الله پوهیږي. بعضې ځواني معنی کوي، وی طوا کی اشاره ده هغې وحی او حکمتونو ته چې په تور کې موسی علیه السلام ته میلاو شوي وو، چې هغه سبب شو د فرعون د سیاست د غورځېدلو او د هلاکت. او په سین کې اشاره ده سیاست شرعي د سلیمان علیه السلام ته او د هغه بادشاهۍ ته. طوا سین د دې په معنا او مطلب الله پوهیږي. تلک آیات القرآن و کتاب مبین. تلک آیات القرآن دا دی آیاتونه د قرآن. تلکا اسم اشاره ده او اسم اشاره مشار الیه غواړي. نو دلته مشار الیه څه دی؟ دا آیاتونه د قرآن دي. نو څه؟ نو تفسیر مدارک وایي اے آیات السورته، آیات السورته د دې سورت چې کم آیاتونه دي نو دا د قرآن آیاتونه دي کنه. نو قرآن د لوی شان والا کتاب دی، دام د لوی شان والا سورت دی او لوی لوی مسائل پکې بیانېږي. تلک آیات القرآن دا د آیاتونه د قرآن. او د قرآن معنی د هغه کتاب چې بیا بیا ویلی شي او لوستلی شي. نو قرآنم بیا بیا ویلی شي او لوستلی بشي. و کتاب مبین او کتاب د ښکارا واضح کونکې. د کتاب الله د قرآن مجید یو نوم خو قرآن دی او دای صفت هم دی، بل صفت دی کتاب چې دا ګوره آسمانی کتاب دی. آسمانی کتابونه راغلی دی او دا پکې آخری کتاب دی. بل صفت دی مبین. مبین معنی ښکاره کوونکی، واضح کوونکی. نو قرآن څه ښکاره کوي او څه واضح کوي؟ نو د ښکاره کوي او واضح کوي. شرعي احکامات واضح کوي او ښکاره کوي. عبادات واضح کوي او ښکاره کوي. صحیح معاملات واضح کوي او ښکاره کوي. دغه شان ښکاره کوي تا ته حق او باطل. تا ته حقم ښکاره کوي چې دا حق دی او باطلم تا ته ښکاره کوي چې دا باطل دی، ځان ته ساته. یعنی قرآن داسې کتاب دی چې په دې د عقیدی او د عمل اصلاح راځي. یعنی قرآن داسې کتاب دی چې په دې د معاشرې او د عقیدی اصلاح راځي. واضح کون کې کتاب دی، ښکارا کون کې کتاب دی. حق او باطل ښکارا کوي، حق فرس او باطل فرس هم ښکارا کوي. فرق راولي په منځ د حق او د باطل کې. دیو جنا قرآن چې چا اویو او د قرآن په معنا او مقصد پوه شو، هغه بیا حق او باطل پیژني. ډېر خلک دا وایي یاره څوک د چا ومنو نه پوهېږو. نو قرآن ووایه چې پوه شي، د قرآن ترجمه او تفسیر وکړه، پوه به شي په خپله. ښه او بد به وپېژنې، حلال او حرام به وپېژنې،
صحیح او غلط په او پیجنې. د قرآن یو بل نوم دی الفرقان. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. الفرقان معنی څه ده؟ هغه کتاب چې جدائی راوستون کې دی د حق او د باطل په منځ کې، د حلال او د حرام په منځ کې، د صحیح او د غلط په منځ کې، د حق پرس او باطل پرس په منځ کې، د سنت او بدعت په منځ کې، د شرک او توحید په منځ کې جداواله راولي. تا ته واضحه کوي چې دا توحید دی او دا شرک دی، دا سنت دی او دا بدعت دی، دا نیکی دا او دا گناه دا، دا حلال دی او دا حرام دی. وکتاب مبین. دا آیاتونه د قرآن دی. وکتاب مبین او د کتاب کار کوونکی دی. نور صفات د کتاب الله وورا. هدن هدایت دی. وبشرا للمؤمنین او زیره دی د پاره د مؤمنانو. کم خلقو چې هغوی ایمان راوړي او قرآن اومني صحیح مومن شي نو د هغه دپاره ډېر زیری او خوشحالي ده. چا چې قرآن اومنو د هغه دپاره بشارت او خوشخبري ده، په دنیا په قبر په آخرت کې. او د هغه دپاره هدایت هم دی، د هدایت اعلی مرتبو ته به ورسیږي. مومنان چاته وایي؟ د مومنانو صفات څه دي؟ هغه خلق چې په قرآن ایمانی نو دا غي صفات څه دي هغه واوره. الذين دا هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه، ویؤتون الزکاة او ورکوي زکات. یقیمون الصلاة کې ان شاء الله سوره بقره کې به زه بیا وضاحت وکم. آیات چې کله ختمیږي نو زه یو څو خبرې کوم پښتو کې لنډې لنډې، دا ربطي د مخکې سره او د وروسته سره. دا ځاسې ګپ نه لګوم او ناسې ټیم ډکوم، سوچ به کوئ دی ته. هره خبره چې زه کوم نو اسې نه کوم. ما وی مؤمنانو ذکر وشو، صحیح شوه که نه؟ څوک چې قرآن اومني او ایمان راوړي نو اوس د ایمان والاو نښې دي. داسې دي ته سوچ کوئ. زمونږ انداز به انشاءالله تفسیر کې دی چې پښتو کې سره پښتو کې آسان امپهم انداز کې به د آیاتونو ترجمه او تفسیر کو او مخکې وروستو به ربط په ساده انداز کې وایو چې پوهه پې شو. مقصد د ربطونو نه دا چې زمونږ ذهن کې دا خبره راشي چې قرآن ګوره هسې بې ربطه کتاب نه دی. د هر صورت د مخکې سره ربط دی، د هر آیت د مخکې سره ربط دی، او دا د تندي سره خبرې کوي. ستا په تندي کې دماغو کې چې څه راشي بس سوچ کوه، قرآن کریم به د هغې جواب کوي. رال چې زیری دی د پاره د مؤمنانو. مؤمنان څوک دي؟ د مؤمنانو نښې او علامې څه دي هغه ذکر کوي دته. الذین کسان دي یقیمون الصلاة چې د مانځه پابندي کوي، ویؤتون الزکاة او ورکوي زکات لره، وهم بالآخرة هم یوقنون او دی په آخرت باندې دی یقین کوي. دې ځای کې سوال دا راځي چې دا صورت خو مکی دی نو مکه کې خو زکات فرض شوی نو څنګه الله وایي چې ویؤتون الزکاة زکات به ورکوي؟ جواب دا دی چې اجمالاً فرض شوی و چې زکات به ورکوي، خو مقادیر او مقدارونه بیا په مدینه منوره کې اښودی شو چې زکات به ورکوي. د مخکې نه دا وینا شوې وه، اعلان شوی و، پیغام راغلی و، خو په کومه طریقه به ورکوي، څومره به ورکوي او څومره مال کې به ورکوي، نو هغه مقدار بیا وروستو چې کم دی اښودی شو. اجمالي په مکه کې او تفصیلي په مدینه کې و. بل صفت وهم بالآخرة هم یوقنون او دی به په آخرت باندې هم دی یقین ساتي. آخرت به مني ځکه د آخرت په منلو کې کامیابي ده، او څوک چې آخرت او قیامت نه مني دا ناکام دی، دا ناکام دی او سرګردانه دی. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة اوس زجر او زورنه هغه چاله چې قیامت نه مني.
قیامت منل دا بنیاد د هر نیک بختیا دی چې ستا په قیامت او آخرت باندې ایمانی نیک بخت بی نیکی بکې ځکه ستا به ایمانی چې دا به زما آخرت کې پکار راځي تیارې بکې او چې په آخرت د چا ایمان نوی یاد ساتي نو په آخرت ایمان نه لرل دا د هرې بدبختیا بنیاد دی او جرړه ده چې په آخرت د ایمان نه په ډېرو جرمونو کې به مبتلا وي نو ځکه الله وایي چې کم خلق په آخرت ایمان نه ساتي دا به سرګردانه پریشانې ګډ وډ وي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة یقینا هغه کسانو چې ایمان نه ساتي په آخرت باندې زینا لهم اعمالهم خیسته کړي دي موږ دی لا بد اعمال د دی په هم یعمهون نو دی سرګردان او پریشان او ګډ وډ دي عام حویلی شي د زړه ړوندوالي ته کم خلق چې په آخرت ایمان نه ساتي الله وی دنیا به توزه خیسته کم پریشان به کم په آخرت ایمان نه ساتل د هرې پریشانی او د بدبختیا بنیاد او جرړه ده فهم یعمهون نو دی به سرګردانی او دی به ګډوډي او دی به پریشانی دا ټولې معنی په دې کې صحیح دي دې کې دا سوال راځي چې دلته الله وایي چې زینا لهم اعمالهم منګ دیت اعمال خیسته کړي دي او لګ یو پاڼه مخکې چې واړې دا 23 نمبر آیت 24 نمبر آیت د سورې نمل الته الله سوئی مولا چرګ بیان چې نقل کړي وی وزین لهم الشیطان اعمالهم خیسته کړي دي دیت شیطان بد اعمال ددی پس ودهم عن السبیل نو د حق لارې نه بن کړي دي فهم لا یهتدون نو دی لار د حق نمومي دلته الله وی چې ما دی بیمانو خلکو ته بد اعمال خیسته کړي دي اول ته دا راځي چې شیطان ورته خیسته کړي دي نو دې کې څه حکمت ده د دې حل څه دی جواب دا دی چې الله ته چې دا نسبت شوه نو خلقتن شوه دی او شیطان ته چې دا نسبت شوه دی نو وسوستن شوه دی الله ته دا نسبت او خلقتن شوه یعنی الله اسباب د زینت پیدا کړی دي دنیا الله پیدا کړی دا قسمه قسمه سيزونه الله پیدا کړی دي نو الله ته په دین معنی باندې نسبت شوه دی او شیطان ته په دې معنی نسبت شوه چې شیطان ورته د اغي وسوسه واچي شیطان ورته غبط عمل سکی خیسته کی چې داسې وکا داسې وکا داسې وکا داسې وکا او که انسان ته نسبت راغلی دی نو کسبن راغلی دی چې انسان هغه په خپل باندې وکینو نو دې کې څه تعارض نشته دی په دې کې اعتبارات دي نو الله ته نسبت خلقتن دی شیطان ته وسوستن دی او انسان ته فاعل ته چې څوک دغه عملو کی کسبن دی پوه شوي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة یقینا آکسان چې ایمان نه ساتي په آخرت زینا لهم اعمالهم خیسته کړي دي موږ دوی ته بد عملونه د دی کوم انسان چې په آخرت ایمان نه ساتي زدي او عنادي په زړه ول الله مهر ولګي بد عملو ته الله خیسته کی بیا داغه په ثواب او په ګناه باندې سکار نه هغه ته فکر نه بس پاغه طرف باندې رواني خدا چې الله پاک یو انسان ته خیسته کوي نو دا د هغه د ګناه د وجنه دا هغه د ضد د وجنه دا هغه د عناد د وجنه داسې الله کوي الله ګوره پچا ظلم او زیاتې نه کوي یو سړی مرچکه اخوري نو خلیص کیږي خلی ترخشي او چې ګوړه اخوري
نو خوله به دې خوږه شي. نو داسې چې انسان په جرمونو کې مبتلای بیا پې الله مهر ولګوي، بیا ورته دنیا ډېره ښایسته شي، بیا یې په ثواب او جزا او سزا باندې څه کار نه وي، بیا هغه د ښه او بدو فرق نشي کولی. اولئک الذین دا هغه کسان دي لهم سوء العذاب چې دی له بد عذاب دی، وهم فی الآخرة هم الاخسرون او دی به په آخرت کې ام دی تاوانیانی، آخرت کې به دی تاوانیانی. د تاوان نه د بچاو سبب څه شی دی؟ نو هغه دی قرآن او هغه واوره. وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، او یقینا تا ته خامخا ښودلی شي او درکولی شي قرآن لطرفا د حکمتونو والا ذاتنا او د پویه ذاتنا. په هغې کتاب چې چا عمل وکړو، چا پې صحیح ایمان وساتو، نو د تاوان نه به بچ شي، د پریشانۍ نه به بچ شي، د سرګردانه او د ګډوډ کېدلو نه به بچ شي. پوه شوئ که نه؟ نو دې آیت کې یو خدا چې تسلی بیانېږي چې ګوره تا ته به قرآن ښودلی شي او تاله به قرآن درکولی شي، ته د هغې تبلیغ شروع که، د هغې وضاحت کوه. څوک به ایمان راوړي، څوک به یې نه راوړي، او ستا به دا ذمواري وي. تا ته چې کومه ذمواري حواله شي، ته به هغه خلکو ته سر ته رسې. بل ځای کې راځي فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، پتا باندې مسله رسول دی واضحه او ما باندې حساب دی، حساب زما کار دی. دویم دا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله لیکي چې دا آیت د رستنو واقعاتو د پاره یو تمهیدی بیان دی، تمهید دی هغې ته یو مقدمه ده چې تا ته قرآن درکولی شي، قرآن تا ته ښودلی شي، پای کې داسې واقعات دي او پای کې دا عبرتونه او نصیحتونه پراته دي. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، او یقینا ته چې نو خامخا ښودلی به شي تا ته قرآن من لدن حکیم علیم، لطرفا د حکیم ذاتنا، حکمتونو والا ذاتنا، علیم چې په هر څه باندې پوه دی. پای کې به مختلف واقعات ذکري، مختلف احکامات به، او په هغې واقعاتو کې به خپل عبرتونه او نصیحتونه وي. ډېر واقعات دي، خو یو پکې واقع د موسی علیه السلام ده. اذ قال موسی لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون. واقعه د موسی علیہ السلام بیانېږي. یاد ساتئ قرآن کریم کې چې څومره واقعات دي او قصې دي، نو دا ګوره من حیث الواقعي او قصې نه دي چې بس یو قصه و واقعه و موږ واورېده او بس خوند هم ترې واخیستو. څومره واقعات چې قرآن ذکر کړي دي، نو پای کې ډېر عبرتونه او نصیحتونه او حکمونه او مسائل او فواید پراته دي. انشاءالله د هغې نشاندهي به موږ کوو. د یوسف علیه السلام واقعه خلق بیانوي اسې خوند او دغه دپاره، و خوږ اوازې بیانوي د خوند دپاره. د یوسف علیه السلام په واقعه کې ډېر حکمتونه دي، ډېر عبرتونه نصیحتونه دي، ډېر مسائل دي، ډېر عجیبه او ښایسته انداز کې. انشاءالله د هغې نشاندهي به بیا کوم هلته. دلته د موسی علیه السلام واقعه اوس بیانېږي مختصر انداز کې. د موسی علیه السلام واقعه په قرآن کریم کې بار بار په مختلفو الفاظو سره بیان شوې ده، خو په هر ځای کې چې د موسی علیه السلام واقعه بیانېږي، په هغې ځای کې د ځان له جدا مقصد او مطلب دپاره بیانېږي. کله به د موسی علیه السلام واقعه د دې مقصد دپاره بیانېږي
چې نرشه او بهادر شه په نرتوب او بهادرۍ باندې د الله د دین دعوت ورکه خلکو له. وګوره موسی علیه السلام څنګه په نرتوب باندې څنګه په بهادرۍ باندې دعوت خلکو له ورکړی، د وخت فرعون ته مسئلې کړې وه. کله به داسې بیانېږي، کله به پکې مقصود تسلی وي. که تا باندې څه مشکل راشي، د دعوت په لاره کې تا ته څه مشکل تکلیف راشي، خفه کېږه مه، تسلي ساته. داسې مشکلات په موسی علیه السلام هم راغلي وو. او کله به په دې کې مقصد مسله د توحید په بل انداز بیانولی، لکه دې ځای کې دلته د موسی علیه السلام واقعات د دې دپاره بیانېږي چې عالم الغیب فقط یو الله دی، بل څوک نه. وګوره موسی علیه السلام د الله یو عظیم الشان پیغمبر او رسول دی، خو په غیب باندې نه پوهېدو. واقع داسې د حاصل داسې دی. موسی علیہ السلام چې کله په مدین کې وخت مقرر تیر کو، واپس د مدین نه مصر ته روان شو، او ورسره خپله بیبي هم دا چې هغه د شعیب علیہ السلام لور وه. را روان دی او تکه توره تیاره ده او ډیره زیاته یخني ده. نو موسی علیہ السلام خپل بیبي ته وایي یره دا خو مشکل دی او تکلیف دی، خو زه هغه ځای کې څه اور وینم چې هغه ځای کې اور بلیږي، نو ته دلته کښېنه او زه به لاړ شم او د هغه ځای نه به اور راوړم، داسې یو بل یتکی به راوړم، یو لرګی یو شونټۍ به ترې راوالم، لږه حصه به ترې راوالم، نو په هغې به موږ دلته ګرم شو. لارم ته غلطه شوی وه، چونکې په تیاره او تورتم کې خو خلکو نه لارم غلطیږي، نو لارم ته غلطه شوی وه. نو زه به هغې نه د لارې خبر معلوم کومه چې پلاني ځای ته ځم مصر ته، کومه لاره باندې وځمه. دا هم دلیل دی په دې خبره چې موسی علیه السلام عالم الغیب نه و، د لارې خبر ورته نه و چې پلانی کلی ته کومه لاره وتلې ده. بخبرن ټکی راځي، سآتیکم منها بخبرن، د لارې خبر به راوړم. هلته به هغې نه تپوس وکړم چې پلاني ځای ته کومه لاره وتلې ده. موسی علیه السلام چې هلته راغی چې ویې کتل څوک نشته، رڼا ده، د الله رب العالمین د طرف نه ورته آواز وشو چې موسی علیه السلام دا خو رڼا ده، زه الله یم، او تم مبارکې په تام برکات راوریږي، او د دې نه چې ګیر چاپېره څوک دي په هغې برکات راوریږي. وحی ورته وکړه چې لاړ شه ای موسی علیه السلام، او فرعون ته مسله بیان که ځکه چې هغه ډېر زیات سرکشه دی او سرکشي کړې ده. او موسی علیه السلام له الله یو دوه معجزات هم ورکړل. یو دا چې کله امسا وغورځوله نو د هغې نه مار جوړ شو. چې کله د امسا نه مار جوړ شو نو موسی علیه السلام ویرېدو او منډه یې کړله. دا دلیل دی په دې خبره. ګوره چې کله موسی علیه السلام منډه کړه نو الله ورته څه وایي، یا موسی لا تخف، ای موسی علیه السلام یریږه مه. نورو صورتونو کې دا راځي سنعیدوها سیرتها الاولی، اولنی شکل دی زه واپس کوم، یریږه مه، خو تاله یو معجزه در کوم. اوس موسی علیه السلام عالم الغیب نو، د امسا د حال خبر نو. کاغه ته پته و چې دا مار به ما نه چیچي نو هغه به منډه کړې وه یا به یېرېدلی و. هسې په ایمان ووایې مداري به راوالو چې هغه ته پته چې دا مار ماله ټک نه راکوي، نو هغه ته یریږي، هغه ته تښتي، ځکه هغه ته پته یي که نه چې ما هسې نه چیچي. اوس که موسی علیه السلام ته پته وه چې دا مار ما هسې نه چیچي نو ده به منډه کړې وه.
دا دلیل دی په دې خبره چې په غیبو نه پوهېدو. بله معجزه الله ورکړه، وایي د ترخ کې ګریوان کې لاس داسې وردن نه کا چې وردن یې کو هغه تک سپینو، څه برګې مرض پې نه و، څه بله بیماري نه وه. او موسی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې لاړ شه. هغه وی الله ما سه زما رورم ملګری که هارون علیه السلام. سوره طه کې بیا دا واقعه تفصیل راځي. هغه موسی الله ملګری کو او فرعون ته مسله وکړه. څه وخت تیر شو هغه ونه منله، الله بیا په دریاب کې تباه کړي دي. دا اوږده واقعه ده، خو ماته یو څو ټکي راواغستل. تاسو ته اوس وګورئ دې کې دننه مزید چې کم فواید دي هغه بیانوو انشاءالله. اذ قال موسی، کله چې وی موسی علیه السلام لأهله خپل اهل ته، خپل کور والا ته، انی آنست نارا یقینا ما اولید اور لرا، سآتیکم منها بخبر زرد چرا بوڑم زتاسو تداغینا خبر دلاریم. موسی علیہ السلام دے اور سرا کور والا دا دین دا معلوم شوا چې ښځه او خاون یوځای سفر کولی شي تلی شي. وګوره موسی علیہ السلام دے اور سرا خپل بیبی ده. دویم دا چې ګوره موسی علیہ السلام سوی را بوړم دا غینه یو خبر، یعنی د خبر د لارې به راوړم، زمانه لاره ورکه شوې ده. دلیل دی په دې خبره چې په غیبو نه پوهېدو. که عالم الغیب وی نو لاره تې څنګه ورکېدله. او آتیکم بشهاب قبس، یا به راوړم زه تاسو ته یو شغله بله او راغستی شوي د اور نه. شهاب اصل کې رڼا ته وایي او شغلې ته وایي. قبس بل لیدکي ته وایي. لیدکی پیژنئ؟ شونټۍ پیژنئ؟ شونټۍ دا یو لرګی دی د غرونو په علاقه کې داسې غوړ شانته چې اور والی بیا مړ کېږي نه ډېر وخته پورې وي. نو را به وړم تاسو ته یو شغله د بل لیدکي، دا حاصل معنی دا ده شغله د بل لیدکي، یا بشهاب شغله قبس راغستی شوي. اقتباس حاصلولو ته یو شی د بل نه راغستل، یعنی یو رڼا به راوړم، هغه یعنی د هغې نه به یو لرګی راولم، رڼا به پکې بس به بلیږي. مطلب یې دا دی و لفظي معنی داسې ده. بشهاب شغله قبس راغستی شوي د اور نه، یا را بوړمه چې کم دی رڼا د بل لیدکي. لعلکم تسولون، دې دپاره چې تاسو به تاوده شئ. یخني ده که نه، نو رڼا به راوړمه، یو خو به په هغې باندې لارم راته ښکاري، بل دا چې یخني ده په هغې به تاسو ګرم شئ. او بعضې مفسرین وایي چې د ماشومانو تکلیف ورته هم و. دې نه دا معلومه شوه که خاوند د خپلې ښځې خدمت وکړي نو دا جایز دي، څه حرام او ناجایزو نه دي. که یو خاوند د ښځې سه څه مدد وکړو، څه کار یې ورسره وکړو، څه خدمت یې وله وکړو، نو دا جایز دي، دا څه ناجایز نه دي، او دا څه دلتوب هم او بېغیرتوب هم نه دی. نن سبا چې څوک داسې لږ څه خدمت وکړي وایي دا ډېر زیات بېغیرته دی، دا د ښځې نه ویریږي، سم یې وایي توله کړی دی. وایي دا خلک که نه هلکه دا خو څه بد کار نه دی. موسی علیه السلام وګوره د خپل کور والا په خدمت کې نه دی لګیا. وایي ته کښېنه زه لږ اور راوړم، ته په هغې باندې څه شي ګرمه به شي، یخني ده. پیغمبر علیه السلام باقاعده په کور کې څه ناڅه کارونه هم کړي دي، لکه د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها سره منډم والده چې ته به مخکې کېږې او که زه به مخکې کېږم. د هغې څه خوش طبیعتي وه چې زموږ ژوند ښایسته او مزیدار تېرېږي. لکه نو داسې کور کې که انسان څه لاس ماسوی، لکه څه ښځې څه خدمت میدمت کوي، داسې لکه پیس ټماټر کټ کي، داسې غوښه کټ کي، داسې بل څه کار مارو کي، نو دا څه بد کار نه دی، ښه دا جایز دی، نو دا کوئ داسې. لکه خصوصا په دې روژه کې لکه تکلیفي تاسو سوچو کوئ، لکه موږ ښه بېغمه پراته یو که نه، خوبونه کوو او هغوی وختي پاسېږي او پشمنې هغوی تیاروي، لکه اورم بلی او مطلب درې لوګیم برداشت کوي، هر څه موږ له تیار کړي او بیا موږ راپاسې چې سی به خورې، بیا د هغې نه
وروسته موږ بیا په خوب باندې ورشو او هغه بیا هغه لوښي وینځي او کټونه سموي او چې ماشومان توبه خدای توبه وخت په وخت باندې ماشومان را پاسیږي او د هغې خدمت کوي او بیا روجماتي کې ګرمي وي مونږ خو لاړ شو چېرته لامبو را لامبو دریابونو کې سیندونو کې او ودیو بېغمه که نه چې روجه را باندې لګېدلې ده او هغې خوارانې روجه په خوله باندې لګیایي په دې ګرمۍ کې روټۍ هم پخوي چای هم پخوي او څومره تکلیف برداشته کوي لکه او اول تاله هر څه تیار کړي چې صیبه ته روجه ماته که غریب یې وروسته ماته کړي لکه نو هسې تم څه ناسه کوه که نه تم څه ناسه کوه لکه نو دا خدمت جایز دی ښه کور کې څه ناسه خدمت کوئ د ځان نه داسې دغه مو باسئ چې هر څه په تیاره باندې غواړئ لکه څه ناسه خدمت په کار دی لکه په دې سړی سپک نه ښکاري او نه پې بد ښکاري دا جایز دی موږ له اسلام دا تعلیم راکوي لکه او دا څه دلتوب او بېغیرتوب نه دی دا بعضې خواښینې هغه دې د ځان نه دا کمزور او خوشې عادت وباسي لکه اسلام ګوره څومره مزیدار دین دی لکه څومره ښایسته تعلیم راکوي او په خدمت باندې څوک ملاویږي الله ملاویږي دا خبره د کم ځای نه ماخوذه ده د دې ځای نه موسی علیه السلام د بیبي په خدمت کې لګیا دی روان دی څوک ورته ملاو شو الله اذ قال موسی کله چې ویلي موسی علیه السلام لاهلي خپل اهل ته انی آنست نارا یقینا ما اولید اور لرا سآتیکم منها بخبر زرد چرا بوڑم زو داغینا تاسو تا خبر دلاری او آتیکم یا براوڑم تاسو تا بشهاب قبس بلا لمبا بل لید کے اغا شغلا چراغستے شوی وی دو اورنا لعلکم تسطولون دے دا پارا چی تاسو پی تاود شئی او گرم شئی فلما جاها هر کلا چراغ اغیتا موسیٰ علیہ السلام نو دیا آوازو توکڑے شو ام بوری کا من فی الناری چی برکت ورکڑے شوی دے اغا چاہتا پین ناری چی اغا پا طلب دو اور کی دے نور مانگانی دی خدا را جی ہمانا دا آغا چالا برکت ورکڑے شوی دے پاغبانی برکت نازل شوی دے پین ناری چی آغا دے پا طلب دو اور کی چی موسیٰ علیہ السلام دے اے موسیٰ علیہ السلام تم مبارکی پتا خیرون و رحمتون و برکات نازلی گی تالا برکت درکڑے شوی دے معلوم شوا چی پیغمبرم دا اللہ برکت تا محتاج دے پیغمبر مبارک کی دے شی خو مبارک نشی کی دے پوئے نشوئی مبارک کی دے شی چی پاغا اللہ پاک خیرون و رحمتون و برکات نازل کی خو مبارک نشی کی دے چی دا دی بل برکت ور کی برکت ور کون کے صرف اللہ دے بل سکنو درود شریف کی منگنو وایو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ پا محمد علیہ السلام او داغا پا آل برکات را اولے گا لکا سنگ چی تا پا ابراہیم علیہ السلام او داغی پا آلو را لی گلیو نو برکات ورکڑے شوی دے آغا چاہتا چی پا طلب دو اور کے دے یعنی اے موسیٰ علیہ السلام چی تو پا خنیت بان راوت لئی خدمت کی راوت لئی نو پتا برکات نازلی گی معلوم اشوا چی سوک د نیکی پا کار کی مصروفی او په خنیت باندې د نیکی په کار پس راوتلی کنا د بل د خدمت د پاره راوتلی نو پاغه باندې برکات نازلیږي پاغه څه نازلیږي برکات نازلیږي نو چې څوک د علم په طلب کې راوتی پاغه به برکات نه نازلیږي بشکا پاغه به نازلیږي ام بورکا چې برکت ورکړی شوی دی هغه چاته فی النار چې په طلب د اور کې دی ومن حولها او هغه چاته چې د هغې نه چار چاپېره دي د دې نه څوک مراد دي یو قول دا دی چې دې نه مرادو ملائک دي تفسیر ابن کثیر وی بعضی ملائک د الله په اذن او اجازت او حکم باندې راغلی او د دې اور نه غیر چاپیرو د دې رڼا نه غیر چاپیرو هغه ته مراد دي چې هغه مبارک دي
دویم دا چې دینه مراد هغه کله علاقې دي چې دغه زینه غیر چاپیرو چې هغه د شام زمکه ده او د فلسطین زمکه ده او بیت المقدس دی چې دا مبارک زمکی دی په دې کې الله ډیر انبیای کرام را لېږلیو او دې ته مبارک زمکه الله ویلې ده په سوره انبیاء 71 نمبر آیت کې ځان سره حواله ولیکئ سوره انبیاء 71 نمبر آیت وسبحان الله رب العالمین او پاکی دا الله لرا چې رب العالمین دے یا موسی اے موسی علیہ السلام انه یقینا شان د خبر دادے ان الله ز الله یما العزیز زور ور ذات یم الحکیم حکمت والایم والقی عصاک او اغرز واخپل امسا فلما رآها نکلا ګور تواره لکنه د توا مطلب صحیح وقف ادرېږه دلته مخکې څه کلام شته موسی علیہ السلام ته الله وی چې امسا وغورځوه نو امسا یې څه کړه وغورځوله فلما رآها نو هر کله چې وی لیدله تهتزو چې دا خوځېدله کأنها جانون گویا کې دا چمچمارو یا نرے مارو سو نرے مارو واللہ مدبرن اگرزیدو موسیٰ علیہ السلام مدبرن شاکون کے کل خرازی چی دا پیڑ مارو صعبان مبین رازی پیڑ مارو مضبوط مارو دلتاوی نرے مارو بدی کی تطبیق دا دے چی سوچ پکی کوکنا نرے مارو کلا چې موسی علیہ السلام په دغه ځای کې امسا وغورځوله نریو او چې کله د فرعون په دربار کې وغورځوله نو بیا غټ مارو بیا پیړ مارو غټ مارو اجدها وا ولم يعقب ولا مدبرا وغرزیدو شاکون کې منډه کړه ولم يعقب او بیرته نرا ګرځیدلو یو معنا واپس نرا ګرځیدلو دویم ولم يعقب او واپس پشابانی بیانو قتلی داسی منډه کړله چې واپس پشابانی نو قتلی یا موسی ویل منګه اے موسی علیہ السلام الله تخپو چې ته یریګم ما یریګې موسی علیہ السلام اوس دا دلیل دی په دې خبره چې موسی علیہ السلام په غیب نه پویدو کاغه ته پته وا چې دا مار ماته سنوي مال ټک نه را کین هغه به منډه کړي وا او داسې منډه چې واپس په شام نو کتلی داسې تیزه منډه کړي وا خامخا طبيعي را خوشته کنه طبيعي را خوشته او د ځان حفاظت خو فرض دی اوس کاغه ته پته و چې دا مار ماته سنوي نو د به منډه والی وا د به نه والی یو مداری ته پته چې دا مار مال ټک نه را کین واغه ته نه یریږي که موسی علیہ السلام ته پته وا چې دا مار ما نه چینو هغه به منډه کړي وا نو موسی علیہ السلام د امسا د حال خبر نشو دلیل دی په دې خبره چې په غیب باندې موسی علیہ السلام نه پیدو یو ملګری خبره کوله و یو مولا بیان کو چې موسی علیہ السلام چې دا د مار نه منډه والی وا وې دای په دی و جوالی وا چې خلکو له تعلیم ورکی امت لا چې چرته مار ویني نو منډه وهاي چې چرته مار ویني سو کوي منډه وهاي دا خبره غلطه ده د پیغمبر علی السلام تعلیم مونږ ته دا دی چې تاسو مار ویني مار مړ کوي مار او لړم سکي مړ کوي زخریله سیس ختم کوي حتی کی چې په مانزه باندې اولاړي او مار لړم راغې نو مسکا په مانزه کې موجلې شي دا غلطه خبره ده د منډه وجه دغه وا چې طبيعي را د انسان سره او د دې حال خبر نو که خبر وینو بیا منډه نه والا یا موسی ویل منګه موسی علیہ السلام الله تخف یریګم انی لا یخاف لدی المرسلون یقینا یریږي زما په خوا کې پیغمبرانو
زما په خوا کې پیغمبران او رسولان نه یریږي او چې زه ته خطاب کوم هیڅ نقصان ورته نه رسیږي یریږم اے موسی علیہ السلام الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء الا من ظلم دا مستثنا منقطع ده مستثنا منقطع هغه ته وایي چې په معنا د لکن سره دا جدا کلام دی لفظی معنی ووري او بیا د حاصل الا من ظلم مگر هغه څوک چې ظلم او زیاته وکي لیکن هغه څوک چې ظلم او زیاته وکي ثم بدل حسنا بیا په بدل کی وکي نیکی بعد سوء رستا د بدینا فإني غفور رحیم یقینا ذو بخون کې او مهربان ذات ما څه مطلب کم خلق چې ظلم او زیاته وکي ګناه وکي او بیا د ګناه نه رسته توبه وباسي د ګناه په بدل کې نیکی وکي د ګناه نه رسته توبه وباسي او ګناه پریږدي او نیکی وکي نو الله فرمایي زه هغه ته مغفرت نصیب کومه او هغې له زه امن ورکوم لکه څنګه چې تاسو له امن دی پوه نه شوئ څنګه چې په تاسو یره نه او تاسو له امني نو داسې امن زه هغه چاله ورکومه چې هغه ګناه کړي ظلم زیاتی کړی او توبه وباسي الا من ظلم لیکن هغه څوک چې ظلم یې کړی د نورو خلکو نه ثم بدل حسنا بیا بدل کی اوکی نیکی بعد سوء رستا د بدینا فإني غفور یقینا زبخون کم رحیم رحم کون کے ذاتم اغا ماپ کما پا اغا بان رحم کما او اغل امن ورکما نو یریگم تاسو لما امن در کڑے دے انی لا یخاف لدی المرسلون زما په خوا کې پیغمبران نه یریږي یره پې نه هغې له امني تا ته سوی نه یریږه ماران تا ته نقصانو نشي درکولی یو معجزې او تخکاره کړه د مار دویم وادخل یدکا او دنکا خپل لاسو فی جیبکا په خپل ګریوان کې لاس وردننکا تخرج بیضاء نراء بوزدا تک سپینو من غیر سوء بید عیبنا تک سپین برا اوزی او زلیگی با خس عیب بنی سب بیماری بنی سب رگے مرض بنی فی 9 آیات لال شئ موسی علیہ السلام پنہ معجزات او نخسرا الى فرعون تا وقومه او داغ قوم تا نه معجزات الله موسی علیہ السلام لور کړیو داغي ذکر په سورۃ اعراف کې شته دی ان شاء الله الته بیا وایو او معجزه هغه ته وایي چې د پیغمبر په لاس باندې یو ناشنا او عجیب کار ښکار شي خداغه په اختیار کې نوي لال شي چې کم دې سره د نه معجزاتنا فرعون تا وقومه او داغه قوم تا دعوت لور کئی زکا انہم کانو قوما فاسقین یقینا دیدی نافرمان خلق و نافرمان قوم ورشید اللہ نے اویروی او دغو تبیان کی مسئلہ فلما جاءتهم آیاتنا کلا چرال دیتا آیاتنا و موجزات زمنگا مبصورتن پوہا ورکون کی مبصورتن پوہا ورکون کی او بصیرت ورکون کی دسترگو رنا کون کی داسی واضحا معجزات ورترالو قالو دیوی هذا سحر مبین دا دے جادو کارا دا ہو کارا جادو دے اللہ وی وجہدو بها انکاریو کو دی دا اغینا جہد وی انکار تکنا انکارو کو دی دا دغی معجزاتنا واستيقنتها انفسهم او حال دادے چی یقین کڑیو پاغیبانی زلونو ددائی او حال یدے انکار او کوتی جادوی ورتوی خو حال داو
چې زړونو دا یقین کړو چې دا حق پیغمبر دی او دا صحیح معجزات دي، یقیني پې راغلی او چې دا پیغمبر دی او صحیح مسله کوي او څه چې دی وایي دا حق دی، خو انکار یې ترې وکړو. د څه د وجې نه؟ ظلمن د وجې د ظلم نه، د وجې د ضد او د عناد نه، و علوان او د وجې د لوی او د تکبر نه، د ضد د وجې نه، د تعصب د وجې نه او د لوی او د تکبر د وجې نه انکار وکړو. کنې ښه یقیني راغلی او چې دی موږ ته حق وایي. فانظر نو الله وی وګوره بیا کیف کان عاقبت المفسدین، څنګه شو انجام د فساد کوونکو، انجام بیا څنګه شو، الله تباہ و برباد کړو. ګوره واقع څومره مختصره کړه، دلته چې کم مقصد و هغه مقصد یې پکې بیان کو چې موسی علیہ السلام ګوره په غیب نه پوهېدو، د امسا د حال نه خبر نو، دا ورته پته نه وه چې هغه ځای کې رڼا ده او که اور دی، دا علم ورسره نو، دا پته ورته نه وه. دا یو واقع شو په څه باندې؟ په دې مسله باندې چې عالم الغیب صرف او صرف الله رب العالمین دی، د الله نه ما سوا بل هیڅوک په غیب نه پوهېږي. دویم واقعه د سلیمان علیہ السلام په دې مسله ذکر کوي. سلیمان علیہ السلام د الله رب العالمین یو عظیم الشان رسول او پیغمبرو، او دل الله رب العالمین د ټوله دنیا بادشاہي ورکړې وه، په ټوله دنیا حکومتو. یو نمرود دی چې کافر دی، هغه په ټوله دنیا حکومت کړي، او بل سلیمان علیہ السلام چې مسلمان دی او پیغمبر دی او په ټوله دنیا باندې حکومت کړي دی. دا د الله پیغمبر دی او دا د داود علیہ السلام زوی دی. داود علیہ السلام نور زامنو مو، او چون کې د علم او د نبوت میراث چې و نو هغه دته پاتې شوی و. سلیمان علیہ السلام دلم الله رب العالمین ډیر معجزات ورکړیو. د دو حکومت یوازې په انسانانو نو، حکومت په انسانانو هم وو، په پیریانو جناتو هم وو، په مارغانو باندې هم وو. هوای الله تابع کړی وه، هوا ته به حکم وکړو تخ به اوچت کو، چرته چې به تو په لږ ساعت کې به ورسېدو. او الله دله دا معجزم ورکړې وه چې دا به د مرغو په خبرو باندې پوهېدو. دا مرغۍ چې اوازونه کوي دا به سلیمان علیہ السلام ته پته وه چې دې څه وایي. دا وله الله رب العالمین معجزات ورکړي. نو یو ورځ سلیمان علیہ السلام ټول لښکر را جمع کو، انسانان، پیریان، مارغان او ټول سب په سب شو. د انسانانو ځان له سب، د پیریانو ځان له سب، د مارغانو ځان له سب، او روان شو، سفر یې شروع کو. نو په دغه سفر کې څه واقعات او څه خبرې را مخې ته شوې. راځئ هغې به سفر وکړي او موږ به د هغه ځای پورې لفظي ترجمه د دې آیاتونو وکړو. انشاءالله بیا چې کومه واقعه ده هغه به بیان کو او پای کې کوم حکمتونه. ولقد آتینا داود، او یقینا ورکړیو موږ داود علیہ السلام ته، و سلیمان او سلیمان علیہ السلام ته علما علم، پویا الله ورکړیو او خاص علم الله ورکړیو. وقالا او دوانو ویلیو چې الحمدلله الذي فضلنا، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. شکر دے الله لرا هغه ذات دی چې فضیلت را کړی موږ ته، علی کثیر من عباده المؤمنین، په ډیرو بندګانو د الله باندې چې مؤمنان دي. د الله حمد و ثنا د الله شکر دی چې موږ له الله یو لوی فضیلت او لوی مقام را کړی دی. معلومه شوه کتابانې الله یو فضل او رحم او کرم وکړي نو د الله شکریه به ادا کې چې الله مله دا فضیلت را کړی، الله مله دا مقام او مرتبه را کړی ده. تکبر او لوی به نه کې
او نه به د دې کار نسبت ځان ته کوې چې دا زما قابلیت دی دا زما هوښیارتوب دی نه سچی دی په ما باندې نو دا ټول د الله دی دا د الله په ما باندې فضل او احسان او کرم دی کني زه هیڅ هم نیمه لوی لوی پیغمبران دی داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دواړه وی شکر دی چې الله په موږ باندې فضل کړی دی دا د الله کار دی زمونږ کار نه دی الله موږ لا دا عزت او مقام او مرتبه را کړی دا وورث سلیمان داود او په میراث کې یوړو علم او پویا او نبوت سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نه د داود علیہ السلام نور اولادمو خو سلیمان علیہ السلام ذکر کو ولی ځکه دا عالم دا پویو او د پیغمبرانو نه په میراث کې مال او دولت نه پاتې کیږي دا غینه په میراث کې علم او پویا پاتې کیږي دته علم او پویا رااله گویا کې چې اصلي وارث د انسان چې نو هغه نیک عمل بچي وي چې دا مور او پلار پسې دعاګانې هم کوي او دار دې حقداري دغه شان د علماء په باره کې هم الله پیغمبر علیه السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء العلماء کې الف لام عهدی دی ګوره حق پرس علما دا د انبیاء کرام وارثان دي ځکه دا غینه په میراث کې دین او علم او پویا او دعوت او تبلیغ پاتې شوی دی د حق بیانول او د بد رد کول دا د غینه په میراث کې پاتې شوی دي حق پرس علما د انبیاء کرام وارثان دي نو پس کې وارثان دي چې دا غي کم کارو هغه کار بدای کوي نو چې کم کار د پیغمبرانو حق بیانول او منکر رد کول چې هغه کم عالم کوي نو دا د پیغمبر صحیح وارث دی او چې نه کوي دا وارث بیا نه دی ګوره اسی په نوم باندې څوک وارث کېدلی نشي وورث سلیمان داود او په میراث کې یوړو علم او پویا د نبوت سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نه قال اوی سلیمان علیہ السلام یا ایها الناس اے ټول خلق واورین علمنا منطق الطير خودلې شوی دی منګه تا خبره د مارغانو د ټول مرغو او مارغانو په خبرو باندې من پویګو علمنا صيغه د مجهول وای کنه په خپل په زنه پویګم ما ته د دې علم راکړې شوی دی ز پویا شویم چا پویا کړم معجزه وا دلیل دې په دې خبره چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې نوي ز پویا شویم ما ته پویا راکړې شوی دا د مرغو په خبرو باندې هم پویګم دې کې حکمت دا دی چې سليمان عليه السلام دې ته داوي چې خلکا الله مال علم را کړي الله ز پویا کړم راشي زمانه ځان پویا کوي زمانه علم کوي او زمانه فایده والی یا ایها الناس اے خلق علمنا منطق الطير ودل شوی دی منګه تا خبره د مارغانو و اوتینا من كل شيء اور اکړی شوی دی منګه تا د هر قسمه ضروری سيزونو نا کم سچې زمنګ پکاريږي اگر اکړی شوی دی منګ تا چار اکړی دی الله را کړی دی زما په دې کې اختیار نشتا کلی استغراقی نه ده مراد دلتا کلی عرفی مراد ده ان هذا له الفضل المبين یقینا دا د خامخالوی کامیابی چې الله دل پویا در کړی دا الله دې ضرورت پوره کړی دي دا لوی فضل ده او لوی کامیابی ده او ښکارا فضل او مهربانی ده نه خلق راشي فیدرانه والی وحشر لسليمان اور جمع کړی شو سليمان علیہ السلام ته جنوده لخر داغو من الجن د پیرانو نا والانس او د انسانانو نا والطير او د مرغانو نا فهم يوزعون نو دای سب سب باندې کولې شو سبونه جوړ شوې د انسانانو یو سب د پیرانو بل سب او د مرغانو بل سب اسی دی بناشنا مزه نه کوله تاسو پیریان لیدلی دي چرته
الله دې رحم وکړي. ګوره د پیریانو یو صف شو، یو قطار شو، او د انسانانو بلو او د مارغانو بلو. حتی اذا اتوا علی وادي النمل، سپونه جوړ شو او د هغې نه بعد را روان شو، سفر کوي. د هغې سفر تذکره اوس کوو. را روان دي راځي د میګانو په یو کنده باندې رال. د میګانو چې کم مشر میګیو هغه ته چې پته ولګېده چې اوهو دا خو غټ لښکر را روان دی، نو هغه اعلان وکړو، اواز یې وکړو خپلو کشرانو رعایاو ته چې او میګانو، زما کشرانو، ایماندارو اوریدونکو، یو ضروری اعلان واورئ. ټولو ته اعلان دی، هم مشرانو ته هم کشرانو ته، چې تاسو خپلو سوړو ته او خپلو کورونو ته ورننوځئ. سلیمان علیه السلام او د هغه لښکر را روان دی. هسې نه چې تاسو چرته خپو کې دل دل کی او چیتم کی، هسې نه چې تاسو د هغې د خپو د لاندې راشئ. نو لہذا تاسو دننه شئ خپلو سوړو ته او خپلو کورونو ته. سلیمان علیه السلام چې دا واورېدل نو موسکی شو او خندېدونکی شو چې دا ګوره ناشنا خبره وکړه. نو سلیمان علیه السلام بیا دعا کړې ده چې الله ماله توفیق راکړي چې زه ستا د نعمت شکریه ادا کم. هغه نعمت چې په ما دې کړی، زما په مور او پلار، زما په والدینو دې کړی دی، او زه نیک اعمال وکم الله چې ته په هغې باندې راضي او خوشحاله شي، او ما په خپل رحمت باندې په نیکانو بندګانو کې داخل کې. سلیمان علیه السلام روان دی، نو په دې کې د مارغانو حاضری واغسته. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے نقل کړی دی چې سلیمان علیه السلام به کله په یو شاړ میدان کې سفر کو او اوبه به نه وي، نو ملا چرګک به ورته د اوبو ځای ښودو چې صیب دې ځای کې اوبه دي. هغه الله دا تجربه ورکړې وه. نو سلیمان علیه السلام به جناتو ته او پیریانو ته حکم او اډر وکړو چې شابه دا ځای وکنئ، بور وکئ، کوې به وکنستو او دغه ځای نه به هغوی اوبه واغستې، اوبه به یې حاصلې کړئ. لټون یې کو، حاضري اغستله. په دې کې ملا چرګک د هغه تذکرې وکړه چې څه شو، نه ښکاري، یا خو دلته ناست دی زه نه وینم، او یا غیر حاضر دی، څه شو؟ وایي سخته سزا به ورله ورکم که راغی، یا به حلال کم. که عذر راته پیش کو نو بیا خیر دی، خو که بلا عذر ورک شوی و که نه نو سخته سزا به ورله ورکومه. دې کې لږ ساعت بعد چې کوم دی ملا چرګک را ورسېدو، او ملا چرګک چې و نو هغه یو حقیقي خبر راوړو. هغه خبرې سلیمان علیه السلام ته بیان کو. سلیمان علیه السلام ته وی چې څنګه راغی؟ وی جی نن ما ته د یو داسې څیز پته ولګېده چې د هغې پته تا ته نشته دی. د سبا ښار نه مې، د سبا ملک او علاقې نه مې یو یقیني خبر راوړی دی، او هغه دا دی چې جی ما هلته یوه ښځه ولیده، د هغې ښځې بلقیس نوم دی، مفسرین لیکي. هغه ښځه ګوره د هغې بادشاهنه وه، هغې پې حکومت کو، ښځه یې مشره وه. د ښځې په حکومت باندې ملا چرګک هم تعجب او حیرانتیا کوي. او جی و یو غټ عرش و، یو غټ تخت و،
او بل دا چې اغا سره د قوم نه لګیا و او شرک کو نور ته سجدي کولی پکار خدا وجیت چې دی الله ته سجده کړي وا کما الله چې ول رزق او روزي ور کوي هغه ذات ته سجده کول پکارو ویجی دا مسله و ماتا سلیمان علیہ السلام ویخا پتا می داس یقین نشتا شاگرد کشری سننظرو اسودقت ام کنت من الكاذبین زبا گورم چی تر اشتیاوی او کت دروغوی ز خط لکم او دا خط یو سشابه واپس اولیگو مولا چرګک له خط اولیکو سلیمان علیہ السلام او پای کې هغه ته د اسلام دعوتو د دین دعوتو د ایمان دعوتو نو مولا چرګک هغه خط واغستو او واپس د سبا خار په طرف باندې روان شو نو راځي چې مولا چرګک سفرو کی او هغه خار سبا ته ورسیږي روان به کنه وزر به وي نو بیا وسکیږي راي به سفرو کی او موږ به اغزه پوره د دې آیاتونو ترجمه او حاصل بیان کو چې کم مسائل او فواید پکې وي حتا اذا اتوا على واد النمل وی تر دې پوره چې دی رالو پکندا د میګانو باندې قالت نملة اویلی میګي دا میګي وا او کمیګیو ظاهر دادا چې دا میګیو نرو اوس کتوی چې نملتون خو مؤنث دی نو نملتون دا داسې یو اسم دی چې دی کې مذکر او مؤنث دواړه برابر دي ځکه قالت صيغه د مؤنث استعمال شوې ده فعل مؤنث قالت نملتون اویلی میګي یا اویلی میګي او بیا بعضی خلک د دینه د خزي حکومت او بادشاہي ثابتای یو ګورا د میګانو چې میګي مشروا الک الله دې پوهه ک میګانو میګي خو مکلف نه دي ایته خدا نه دی ویلې شي چې تاسو به دا کوي او دا بنه کوي قالت نملة نو دا اصل کې میګي او حقیقت دا دی ویلې هغه میګي یا ایها النمل او میګانو ادخلوا مساکنکم داخل شیخ پلو کورونو تا لا یحتمنکم دلدل نکتا سلیمان علیہ السلام دلدل دین کی تاسلا سلیمان علیہ السلام وجنوده او داغ لخکرو وهم لا يشعرون او دی بخبر نه او دی بپویږي نه اوس دې ځکه یو سوال دی چې دا میګي ته څنګه پته ولګی دا چې سلیمان علیہ السلام سره د لخکرنا را روان دی یو جواب دا دی چې دا دیتا الهام شو الهام بس الله ته دا خبره ذهن کې ورواچوله چې سلیمان علیہ السلام او داغه لخر را روان دي دویم جواب دا دی چې دا د یو حدیث پرانا کې کولای شي حدیث ته چې د علم والاو د پاره په دریاب کې میان د مغفرت دعا غواړي او په سړو کې میګان د مغفرت دعا غواړي نو سلیمان علیہ السلام خو چون کې یو لوی عالمو نو د نوم او د تذکرہ الله پاک میګانو ته کړی و میګانې په دې پوهه کړیو ځکه خو هغې له د مغفرت دعا غواړي که نه نو په دې وجه باندې د چې وکتل چې او دا سلیمان علیہ السلام دی نو په دې وجه دا خبره وکړه یا ایها النمل او میګیانو ادخلوا مساکنکم داخل شئ مساکنکم خپلو کورونو تا لا یحتمنکم دلدل دین کی تاسلا سلیمان علیہ السلام و جنوده او دا غلخ کرو وهم لا یشعرون او دی با خبر نی پدی بانی معلوم اشوا چې اے مسلمانا میگی سرا د خپلو میگیانو غم شتا او هغې د نقصان نه بچ کئ او دا غي صحیح تربیت کوي او دا غي د حفاظت آلات او اسباب استعمالي نو اے مسلمانه اے مشره اے پلارا اے موري توم د خپلو کشرانو
د خط تربیت سوچ او فکر وکا او د دې غم وکا دا د جهنم د اور نه بچ کا دې ته سم لاره اوخایا دا هغه طرف ته بوزه چې په دې باندې دی کامیابیږي د دې دنیا او آخرت په خسته کیږي د میګي نه عبرت والا میګي سره د خپل میګانو غم شتا او تاسو د خپل اولاد او د خپل بچو او د خپل کشرانو غم نشتا بلدا وهم لا يشعرون دا مسله معلومه شو چې د میګیم دا عقیده وا چې سليمان عليه السلام او دا غل اخکر په غیب نه پويږي و اے میګیانو حسنو چې تاسو د اغي د خپو د لاندې راشي او دل دول شي او ختم شي نو دن شي کورونو ته ولی وهم لا يشعرون اغي ته پته نه ای ته بدا پته نه چې زمنګ د خپو د لاندې میګان رال ای بس تاسو د حال نه خبر نه تاسو به پیجن نه پتا تاسو به پویږي نه نو په نافویتیا کې او په ناخبرتیا کې به پتا تاسو باندې خپې کیږي او مړبم کی نو دن نشي نو ګوره د میګیم د عقیده و چې سليمان عليه السلام او دا غل احکر په غیب نه پویږي او بیا حدیث کې د میګي د وجلو نه من راغلی دا چې تاسو به میګیانو نه وجنئ او دغه شانه د شاتو د مچۍ د وجلو نه هم من راغلی دا دغه شان د ټیغه کې د وجلو نه هم من راغلی دا او دغه شان د مولا چرګک د وجلو نه هم من راغلی دا لکه حدیث ته دلته تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی مسند احمد کې ابن ماجه کې شته دي نو اسنه چې تاسو په ناپوهتیا کې او په خطای کې مړ کی ایته پته نه چلاندې میګان دي دلیل دې په دې خبره چې د میګي عمده د توحید عقیده وا نن سبا غټ غټ میګان دي غټ غټ پټکی والی دي غټ غټ خلک دي لکه او بیا هم عقیده غلطه ساتي او ورو کې شان میګي داغه د عقیده وا چې په غیب صرف الله پیږي فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه السلام ته الهام شو چې میګي داسې خبره وکړه فتبسم ضاحكا من قولها نو مسکه شو سليمان عليه السلام مسکا دي ته وي چې سړی او خاندي او د غاخونه ښکار شي او زوی هک خندا در چې معمولی आवाज مصدق شي فتبسم نو مسکه شو سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها خندیدون کې د وینا د دینا وقال وی فرمایل ربي ای زما ربا اوزعني توفیق را کمالا ان اشکر نعمتک التي چې شکر ادا کوم ستاد نعمت اغا انعمت علیا چې تا کړې دې پما وعلى والدي او زما په مور او پلار باندې نو په مور او پلار نعمت او د اصل کې په بچو باندې نعمتي ستا مور او پلار عالمانو دیندار او خيار عقل مندو نو دا ګوره پتام نعمت ته کنه زکه ستای صحیح تربیت کړي دي کاغي مال او دولت ګټلې الله ول مال او دولت ور کړي نو دا پتاوم نعمت ته زکه تاسو اسانه کړي دا شکریا ادا کوا وان اعمل صالحا نو دا چې نیک اعمل کما ترزواه چې تپاغي باندې راضي او خوشاله وادخلني او داخل کمالا برحمتک پخپل رحمت بانی فی عبادک پخپلو بندگانو کې الصالحین چې نیکان دي الله داغي پډل کې مارا ولا وتفقدت طيرا او حاضری واغستا سليمان عليه السلام د مارغانو یا تفقد معنا لټونیو کو یا تلاشیو کو درې معنا غانې دی یو بل ته نږدې دي تفقد لټونیو کو دویم تلاشیو کو دریم حاضری واغستا فقال فرمایل مالیا سدی مال الله ارل هدهدا چې زنوی نما مولا چرګ کو ما ته مولا چرګ نخکاری سشو ام کان من الغائبین یاد اغه د غیر حاضرنا الک مولا چرګ پکې نشتا یا خودلته موجود دی خو زین وینم او یا نشته غیر حاضر دی سشو دلیل دی په دې خبره چې سليمان عليه السلام په غیب نه پویدو
دا ته پته نه و چې ملا چرګک څه شو او ګوره څومره صفا خبره ده وی لأعذبنه عذابا شدیدا خامخا سزا به ورکم هغه ته سخته سزا او لأذبحنه یا به علال کما او لیأتینی بسلطان مبین یا براوړي مال دلیل ښکارا دا معلومه شو کنه چې مشر لا پلار لا استاد لا پکار دي چې د کشرانو د ماتحتو د اولاد صحیح تربیتو کی او داغي لټونو کی او داغي تپوسو کی او داغي حاضری والی سليمان عليه السلام داسې کړی دي داته معلومه شو او داته معلومه شو چې څوک اسی به غیر حاضر دی چې هغه سزا ورکی مناسب سزا ورکول شي پلار مشر استاد خاون لاندو ما تحتو لا مناسب سزا هم ورکول شي ځکه د دې ذمہواری ده دا غي به صحیح تربیت کوي دا غي به لټون کوي او کچره غلطی کوي نو سزا به ور کوي دا ډیر مور او پلار چې روسته خپي د بچو د لاسه کړيږي ولی دی ول په وخت باندې صحیح تربیت نه ور کړي غلط عادت ور کړي پښتانه وی په ځان را سور کړي داسې به وایو د وخت نه نسبین عادت کړي سیو ته نه ویلې ډبې نه ور کړي چپ شا ډب مو ور کا ودا خو ما په ډیرو زیارتونو غوښته دي تام پکې وای نو هغه وران کی نو چې لګ راغټ شي بیا نه مور پیجنی نه پلار پیجنی او بیا هغه سبل شانت سیزي نه د پلار نه یریږي او نه د مور نه یریږي نه د وخت نه ول تربیت وکا سنا سکل کله گزار مور کوا تاسو نو وای چې چرته ډب نه یالتا ادب نه چې چرته ډب نه یالتا ادب نه سنا سی یو لیمټ کې ساته د الله بندا په دې انداز بچ کم دې تربیت کیږي بچو سړي آزادی نه د پکار په یو لیمټ کې دا ساتل پکار دي د دې خپل او مزیدار تربیت د وخت نه پکار دی او بچی مور او پلار ته ګوري چې دای څنګه چلیږي څنګه خو او عادت کوي اقص بچی همداسي چلیږي اصلاحي خبره ته کومه پلار لم پکار دی مور لم پکار دی چې په شریکا د بچو یو خپل او مزیدار تربیت وکي خصوصا بیا مور زکه چې د مور غیګه د بچی د پاره اولنۍ مدرسه ده پکار دار چې ستا بچي په خلاص خوراک کوي تاو ته ویلی چې بچیا روټۍ نه مخ کې روسته لاسونه انځه په خلاص خوراک کوا د خپل مخ نه کوا بسم الله پی وایا چې کوم بچوله د خوراک چلم نه ورزي نو معلومیږي دا چې مور او پلار کمزوري دي ایوله تربیت نه لیکړي بیا پلار له پکارداري چې بچی ته د دې مور فضیلت بیان کې چې د مور تاسو ډیره زیاته سخته تیر کړی دا ستا صفائی کړی دا ستا ډیر زیات خدمت کړی دی نو ته د دې مور خیال کوا خدمت کوا عزت کوا دې ته پسپک نظر مګورا ډیر پلاران داسې منګلی دلی دي چې بچی را لګي په مور گزار کوي کنزل ورته کوي بد رد وته وي او دا ته قلاره سي خان دي سموتنوي نه زوم دا څنګه پلار دې مړه چې هغه پلار ناشتي او زویرا پاسي او داغه په خزمانه گزارو کی په مور باندې گزارو کی او ته بد رد وي لکه دا خو ډیر کمزور پلاری لکه مور لم پکار دی چې هغه هم داسې نه کوي چې بچی لګ را ظلمې شي بس وای زما دا بچی دی او دا به ما ساتي او زه خپل کار کوه او داغه سا بس کینی پاسی او غلاس کیونی سي او د پلارو ته شپه ورځ غیبت کوي او داسې او داسې او داسې خپل مینس کې هغه یو بل تسر کی اړم کی یو بل سبیا روټي ام پلار او بچی نه خوري نه مور له پکار دادی چې بچی ته وای چې ګوردا دی پلار دی د قدر کوا د احترام کوا د عزت کوا د ستاډر خیال ساتل دی او داسې مور پکار ده چې کله یو بچی ورانه وکي چورته وای چې بچی پلار به راځي ګور زب هغه ته وېما لالا به راځي بابا به راځي کاکا به راځي ابو به راځي زب ته وېم دا بیا راغون شي بیا ورانه نه کوي بیا ورانه نه کوي لکه او مور لم پکار دارا چې دې سړی ته بیا دا خبره کوي چې لکه داله قرانه کوي پرون په دې ټیم وتلې او بیا دې ټیم راغی تاسو ته وکا داسې چې دې په شریکا د بچو خ تربیت شروع ک ان شاء الله تعالی چې کامیاب وي لکه دا بچي به مور او پلار ته سباله دعاګانې کوي او بیا به خوشاله
وګوره سليمان عليه السلام ته د خپل کشرانو لټون کوي، حاکم دی په پیریانو په انسانانو په مرغانو، حکومت ته خدا سي نه چې بیغمه ډډه والده نه، دا غي خیال ساتي، دا غي لټون کوي، دا غي معلومات کوي، مشر به د کشرانو تپوس کوي، د دې به خیال ساتي. ګوره د دینه به الله په ورځ د قیامت تپوس کوي. بیا حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، وی خبر شي ار یو پتاسو کې مشر دی، د ار مشر نه به الله د کشر په باره کې تپوس کوي چې تا د صحیح تربیت کړو او کنه. د اولادو صحیح تربیت پکار دی. فمکسا غیر بعید، نو ایثار شدا ملا چرګه کو غیر بعید لګ وخت نه لري، څه مطلب لګ وخت ایثار شو، لګ وخت بعد دغه د چر ورسېدو. فقال نو وی فورا راغی کنه خلکو به تخامه خویل یارانو دوستانو چې نا وخت د کو نوی وختي تپوسې د لکو خوخ بدی شي ورګه ګوري بدر سره. نو هغه چې څنګه راغی فقال پاد تعقیب مع الوصل لپاره راځي کنه. فقال نو وی فرمایل چې احدت بما لم تحد به، ز پویا شما په هغه سبانه چې ته پې نه پویا، ما په خپل علم کې احاطه وکړه او راګیر می کړو هغه سوچ تا ته پته نشته دی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، او راوړې مې دی تا ته د سبا ښار نه یو یقیني خبرو. سلیمان علیه السلام زه په داسې مسله باندې پوه شوم چې په هغې باندې ته پوه نه یې، د داسې حالاتو نه خبر شوم چې د هغې نه ته خبر نه یې. معلومه شوه چې د ملا چرګه کوم دا عقیده وه چې سلیمان علیه السلام عالم الغیب نه دی، د سبا د هار نه خبرو نه دی، حاضر ناظر ارزه کې نه دی. ولی بیا دا خبره کوله؟ دا آیت دلیل دی په دې خبره. تفسیر قرطبي وایي چې په دې کې رد دی په هغې خلکو باندې چې هغوی وایي چې پیغمبران په غیب پوهېږي. وګوره سلیمان علیه السلام په غیب نه پوهېږي، د ملا چرګه کم دغه عقیده ده. او تفسیر شربینی او مدارک دا لیکلی دي چې په دې آیت کې په شیعګانو او روافضو باندې هم رد دی چې هغوی وایي چې زمونږ د امام نه هیڅ یو شی پټ نه دی، هر څه ورته ښکاره دي. نو پیغمبر لوی امامي که نه دنه د سبا ښار پټ نو، پیغمبر دی خو په غیبو نه پوهېږي. انی وجدت امرأة، یقینا ما اولیدله ما اومندله یوه ښځه بلقیس نوم دی، تملکهم چې د دوی بادشاهي کوي. ما یوه ښځه اولیده سلیمان علیه السلام چې د دې سبا والاو بادشاهنه ده او په دی حاکمه ده. د ښځې په بادشاهۍ باندې ملا چرګک تعجب کوي. الا وی ګوره ناشنا خبر د سلیمان علیه السلام، هلته ښځه وه او ښځې د هغې خلکو مشري کوله، ښځه وه او ښځې پې حکومت کو. ملا چرګک پې تعجب کوي چې ښځه به څنګه حاکمه، څنګه به مشره، څنګه به منبره، څنګه به ناظمه، څنګه به چورمینه، څنګه به وزیر اعظم او وزیر اعلی. لکه ملا چرګک پې تعجب کوي. او زمون خلک دی وله ګرځي، دی پې فخر کوي، دی پې څه کوي؟ فخر کوي او ګرځي زمونږ خور زمونږ مور ترور ولاړه ده او اوټ به موږ له راکوئ. ښه شرمېږي هم نه، بېغیرته شرمېږي هم نه. ملا چرګک نه هم کمزوری شوي، هغه پې تعجب کوي لکه. او ستا د عقل دومره چپه شوی دی چې ته ګوره ګرځې لکه څه به کوې؟ نو بس حیا او عزت د خلکو نه وتلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، چرې به کامیاب نشي هغه قومو چې هغوی اختیار د بادشاهۍ او د مملکت ښځې له ورکي، چې د ملک واګي ښځې له ورکي. نبی علیه السلام فرمایي چرې به دا قوم کامیاب نشي، هغه قوم به چرې کامیاب نشي چې د هغې مشرانې ښځې وي. ښځه مړه چې کور سنبال کړي دا ډېره ده، بس دی که نه. د ښځو عقل سیوای که د سړو،
سړو عقل په سیوای ځکه خو شریعت کې دوه ښځې د یو سړي برابر دي په ګواهۍ کې لکه نو بهرحال اسلام ښځې لم خپل حقونه ورکړي دي لکه خو دا بعضې کار د ښځو نه دی که نه دا بعضې کار د ښځو نه دی دا د سړو دی اوس بچی راوړل د ښځو کار دی صحیح شوه که نه خو حکومت د سړو کار دی الرجال قوامون علی النساء الله فرمای سړی با حاکمانی په ښځو باندې سړی با مشرانی په ښځو باندې سړی به مشري کوي سړی به مشري کوي نو ملا چرګک تعجب کوي چې اله ښځه د وګوره مشره ده اله دا څنګه چل دی وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ او ورکړی شوي دي ورته د هر قسمه ضروري څیز د بادشاهۍ نه دلته بیا کل عرفي د استغراقي نه دی دا مطلب نه دی چې هر شی ورکړی شوی دی دا مطلب دی چې د بادشاهۍ سره کم شی مناسب دی او ضرورت دی هغه ورته ورکړی شوي دي کنی دی له خو د سلیمان علیه السلام بادشاهي نه ورکړی شوي ولها عرش عظیم او د دې دپاره یو لوی تخت دی یو قیمتي تخت دی بل واوره سلیمان علیه السلام وجدتها وقومها ما امندل دا خزا وقومها او د دې قوم یسجدون للشمس چې سجده کولن ورتا من دون الله بغیر د الله نه ناشنا خبر دا و چې نور ته سجده لګولا ملا چرګک حیران شو او تعجب وکړو او خپه شو چې دا خلق د نور ته سجده ولې لګی نن ملا چرګک شته دی کنه دی د الله نه ما سوا د بل چا بندگی عبادت کیږي رکوع او سجدی او ته لګیږي خدای اړو پدی خپکیږي نه چې دا ولې دا شرک کیږي او رد پې نه کوي ملا چرګک ته وګوره په دې باندې خپه دی چې ولې د الله نه ما سوا د بل چا بندگی کیږي نو ملا چرګک نه عبرت والا انسانه معلومه شوه چې هر مسلمان او مؤمن او موحد لا خصوصا داعی لا په شرک او کوپر باندې په منکر باندې خپکان پکار دی چې ولې دا منکر کار کیږي دا ناروا کار کیږي دا رسم کیږي دا بدعت کیږي دا شرک کیږي ملا چرګک په خپه شوی دی وزین لهم الشیطان واعمالهم او خسته کړي دي دوی ته شیطان بد اعمال د دی دا شرک او تا شیطان خسته کړي دي فصدهم عن السبيل نو بن کړي دي دوی د حق لارنا په هم لا يهتدون نو دوی نمومي لار د حق او هدایت نمومي مخکې بیان ته ګوره الله يسجدوا لله الذي ولی خاص سجدن کوي دی الله تا ولی دی سجدن کوي خاص الله تا اغه ذات یخرج الخبء چې روباسي پټ سيزونه فی السماوات پاسمانونو کې والارض او پزمکه کې پکار دا وا چې دی یو الله ته سجده لګولې ولی دی د الله نه ما سوا بل چاته سجده لګئی اغه ذات ته دی سجده لګولې وا چې اغه ذات پټ سيزونه را وستلې دي پټ سيزونه را وباسي په اسمانونو او پزمکه کې څنګه اسمانونو نه الله باران راوري زمکه نه الله رزق او روزي را وباسي فصلونه را وباسي نباتات او غياګان را وباسي مطلب دا دی ګوره چې دیله پکار دا و چې اغه ذات ته سجده لګولې وا چې اغه ذات ول رزق او روزي ور کوي چې څوک ول ډوډۍ ور کوي نو پکار دا وا چې اغه ذات ته سجده لګولې و نو دی اغه ذات پرې خود او نو ته سجدي شروع کړې دي وای چرګه زمای او هغه د پلان کی خان کراچي هغه خبره ده رزق او روزي الله در کوي او سجده بل چاته لګي مټې دی لیلا وای او ډوډۍ دی عبد الله وای سیدا بهرحال نو چې څوک د رزق او روزي در کوي او د چا په کندر کې اوسېږي نو د هغه ذات بندگی وککنه چا چې پیدا کړي هغه پیژنه مړه تا د مخلوق بندگی شروع کړه ويعلم ما تخفون او پویږي الله په سبانه چې تاسو پټوي و ما تعلنون او په هغه سبانه چې تاسو ښکارا کوي تاسو د هر یو حال نه الله خبر دی هغه ته سجده او رکوع لګوي او داغه بندگی وکړي الله دا ذات لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندگی بغیر د الله نه رب العرش العظیم چې رب د عرش لوی دی
قال سلیمان علیہ السلام تووی سننظرو اصدقت ام كنت من الكاذبین. اوسلا سلیمان علیہ السلام خط ورکئی سننظرو زردے چی او بگورو منگا اصدقتا چی ترشتیاوے ام كنت من الكاذبین او کتی د دروغ وینکنا. سلیمان علیہ السلام تے خبرم ورکو خبر ورته هم بیان کو خو بیام وی زګورما چې ترشتیاوي او که دروغ وي. معلومه شوا چې په غیب باندې پیغمبر نه پويږي. سلیمان علیہ السلام په غیب نه پویدو د سبا د حال نه خبر نو. دا کم خبرو چې مولا چرګک راوړو د دې پتا سلیمان علیہ السلام ته نوا او بیا وی ورګه ز تحقیق کوما چې ترشتیاوي او که دروغ. نو بیا یو خط ولیکو پشاب داوله یوسا. نو هغه خط روان شو لاړې. نو زاغه به خط یوسی او الته به ورسیږي. نو موږ به چوټي وکونو خط چې کله ورسید ان شاء الله سباق خیر یو بیا دې تفصیل وکړو او کوي به ما زبس بګو سیدا بس بګو ان شاء الله دې زه پورې بسته مزید چې کم دغه ان شاء الله سباق خیر به وایو او بزرګانو په ټیم راځي کنه چې په ټیم راځي ان شاء الله نو دی خو بیا موږ ټیم کم اخلو.